هلکه دا خو د ده نامه وطنو دا خو پیغمبر دی که نه نه مړه دا خو نه غورځو نیک سړی دی بیا کو ښه اوس کشتۍ ګوره د دریاب په منځ کې ولاړه ده اخوا دېخوا نشي تلی بیا ګوره بیا د یونس علیه السلام نوم راووته بیا ګوره دریم کرتې خو چې کله دریم کرتې نامه راووته نو یونس علیه السلام پوه شو چې اوهو دا خو ګوره امتحان دی هر وارې چې زما نامه راوځي دا ګوره عالم الغیب خو نه و چې زه اوس ګوره د دریاب ته ټوپ کوم او مې راته خوله وازه کړې نو بیا دې ټوپ واخه ګوره د مهي په حال خبر نه و نو کله چې دریاب ته ټوپ کو نو مې ورته خوله وازه کړې وه او مې تیر کړ ګوره هغه د ځمکې تن ته ورسو او ډیر وخت پورې ګوره د مې په خېټه کې پروت د مې خېټه کې ګوره ځان نشي بچ کولی الله وی تیر کدی لره مې وهو ملیم او دی ګوره د ځان ملامته کوونکو نه چې دا ما څه وکړه سړیه اوس د مې په خېټه کې پروت دی څوک ترې خبر نه دی ځان نشي بچ کولی پیغمبر دی الله وی فلولا نو ولې نه وه کچری نوی دا گورا من المصبحین ایر تسبیح وینکو نا کچرته گورا زدمائی پخیٹا کی نوی آیات کڑے نو وقت بای تیر کڑے وی خاما خاپی بطنی اے پخیٹا ردی مائی کلا یومی و باسون تراغ ورزیر دوبارہ پورتا کی دلو پوری گورا قیامت پوری بدل تا پروت وی خواه ردی مائی پخیٹا کی څومره غټ مایو چې انسان تیری او په خېټه کې پروت دی دا ګوره د دریابونو مخلوق وګوره څومره مخلوقات دي ورکې دومره میان پکېري چې تباریان شي چې دا څومره غټ غټ دي انسانان تیری نو پته نه لګي پوره لانچونه تیر کې پته نه لګي ګوره اوس یونس علیه السلام پیغمبر دی تیرې که په خېټه کې پروت دی الله وی کدی تسبیح نه ویلی نو تسبیح څه شی و لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا تسبیح وکنه بهترینه دعا ده ښه الله وی که دا دعا یې نه وی ویلی نو دی به پروت وی د مهي په خېټه کې تر قیامته پورې پروت به وی کنه نو ګوره فنبذناه مئی تا اللہ وی خبردار زی نه کې ښه کله چې تسبیح ویله نو الله وی ورته ویلې مونږه چې وغورځوه دا یونس علیه السلام بالغراء په ډاګه باندې شابه بس دا اوچت که ښه اوس د ځمکې په تن کې لاندې په دریاب کې رهمئ ګوره میان د چا د حکم تابع دي د الله مئی ته الله وی اوچتې که وی غرزوه بار په سیټ کې ښه د دریاب په غاړه وغورځوه اوس مئی د لاندې تن نه راخوشی دی او ګوره د دریاب بره سر ته راځي او بیا غاړې ته ځي او دی غورځوي که نه وی غورځو الټه یې وکړې ګوره د مئی خېټه خو ډېره ګرمه ده نو چې کله یې دا وغورځو بهر یونس علیه السلام دا خوړین شوی و مئی ډېر ګرم دی ښه نو دی خوړین کړی و د خوځېدو نه و پروت دی وهو سقیمون او دا ناجوړه و یعنې خوړین شوی و اوس دې دپاره څه کوي وانبتنا علیه شجرتن الله وی موږ را زرغون کړه په دې باندې هغه بوټی د یو قسم د کدو نه کدو ګوره یخ دی ښه فورا ګوره الله پې د کدو بوټی راشین که او په دې سوری وکړه بل ګوره مچان هم نه ورتلل ورته دی هغه خوړون شوی و دې لپاره چې مچ ورتله نه شي نو د کدو بوټی پې الله راشین که
مچارم ګوره ورته نه ورتلل په دې وجه ورته الله شفا ورکړه اوس چې کله روغ شو ارسلناه ولېږه موږ دا یونس علیه السلام الی 100,000 100,000 خلکو ته بیا مو ورته ویل چې لاړ شه تبلیغ ته شابه خپل کار به نه پرېږدې ښه تکړه شه شابه بډي ووه وولېږه موږ دا یونس علیه السلام 100,000 خلکو ته او یزیدونه بلکې زیاتېدل ګوره فآمنو نو ایمان یې راوړه نو فایده ورکړه موږ دوی ته تر هغه وخت معلوم پورې تر څه وخت پورې اوس ګوره دریم باب شروع کوي په دې کې عجز د ملایکو علیهم السلام مخکې ګوره عجز د پیغمبرانو او په هغې باندې ګوره شپږ واقعات ذکر کړل د پیغمبرانو